السلام علیکم مینوالو، امید لرم چې تاسو به ټول روغ جوړ به وئ. اوس شاګرد راپاڅېدلی دی، دا د استاد ښځې ته غل دی. بابر چې د عمران شاګرد دی، د ډېرې کوټیوالي نه به یې د سره د څپلو کار کولو. عمران په بابر باندې غټ اعتبار وښود. دغه علم ورته نه و چې یعنې بابر زما ښځې سره په موبایل باندې ګپ شپ لګوي او غلط تعلقات ساتي. عزتمنو بابر د دغه خپله ښځه باندې ډېر بېدردۍ سره قتل کړو. مینوالو ټول معلومات زه تاسو ته په دې ویډیو کې کوم. زموږ دا ویډیو د سره تر اخره پورې ګورئ، تاسو ته پوره معلومات در ورسېږي. د دې معلومات نه مخکې زه تاسو ته دا یادګینه وکړم، تاسو کو چېرې زموږ په دې سوپر کلیک چینل کې نوي وئ، چینل هم نوي سبسکرایب کړئ، مهرباني وکړئ زموږ دا سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ، خوا کې ورسره د ټلۍ نښان ووهئ چې ښه یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسېږي. بابر چې دا د عمران شاګرد و، د عمران ښځې سره بابر لینډین په موبایل باندې د نښو میاشتو نه به یې ګپ شپ لګولو او د عمران ښځه به بابر د کور ته تلله. یوه دوه شپې ورسره صرف په دې نښو میاشتو کې ورسره کړي دي په دغه باندې دا زموږ کور واله ده. نو عزتمنو د هغه خوند د بابر په خوله کې و، هغې دپاره ده بیا خپل استاد ډېر بېدردۍ سره قتل کړلو. یعنې د عمران ښځې ته د دې خبرې علم لا نه و چې دا بابر به زما خاوند قتل کوي. کله بابر خپل استاد بېدردۍ سره قتل کړو، د هغې نه بعد بیا د عمران ښځې ته یې ټلیفون وکړو او ورته وویلې خوله باندې لاس کېده، ما ستا دپاره ستا خاوند ما ډېر بېدردۍ سره دلته کې قتل کړلو، خو چاته ونه ویې کړو. چېرې تا چاته وویلې نو تا به بیا دغه شانتې قتل کړم. نو ښځې د دغې خبرو نه یېرېدله، هېڅ چاته یې نه ویلې او نن یې لاهور کې په تهران کې ټول حقیقت بیان. مینوالو دې شاګرد ته د اخر کومه سزا ورکړل شي. مینوال زموږ د دې ویډیو مقصد دا دی چې همیشه دپاره د خپل ځان باندې خیر ساتئ او په هېڅ چا باندې اعتبار مه کوئ. مینوال زموږ د سره نننۍ معلومات ته د دې ځای پورې د نوي معلومات دپاره د سره زموږ سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ، خوا کې ورسره د ټلۍ نښان ووهئ چې ښه یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسېږي.